محمود غزنوي رحمه الله ډېر لوی بادشاه تیر شوی دی او داسې بادشاه چې الله ورکړي ډېر خصلتونه وي د ده یو خادم او ایاز به دته وي نو دا زمیدار سړی و نو ده وله ډېر پروټوکول ورکو دی ډېر هوښیار و د خدمت محنت یې ډېر خوښ شو ورو خپل مقربینو کې ځان سره شامل کو نو چې کم مخکیني مقربین و هغې په زړه کې حسد پیدا شو چې زمیدار سړی دی مونږ خو تعلیم یافته خلک یو ایجوکیټډ خلک یو تکړه خلک یو دله راغلي وو ده ته دې په خپو کې ناست دی بادشاه ده سره مشوره کوي نو هغې به وړوکې خبرې نه غټه خبره جوړه کړه یو ځل ټول راجمع شو بادشاه له لاړه بادشاه ته وایي مونږ کې خو خصلتونه دي صفتونه دي مونږه تعلیم یافته یو نسبګر یو دا خو زمیدار سړی دی راوستی دلته دې کینولی دی ده کې څه صفت دی بادشاه ورته بیا به چې ته جواب درکړم یو ځل بادشاه خپل دربار له ګلو ټولې راغونډ کړي چې کله ټول راځي بادشاه یو تروه میوه راوړه و هغې نه څه حلوا شانتې جوړه کړو دې ټولو ته ویې چې وخورئ ټولو خو دا د عقل امتحان دی نو هغې راواغسته چا او بادشاه دا خو ډېره تروه ده بله هم وایي بادشاه ډېر تروه ده ټولو ته یو خوړه کېښه نو محمود غزنوي رحمه الله ایاز ته وایي چې وخوره ایاز لګیا دی خوري ډېر په شوق کې خوري هغه بعضې خوراک داسې سړي ورته ړو شي چې بلې خوري نو ده داسې شوق سره خوري ایاز وي تراوه نه ده وي ولې نه ده تراوه وایي بادشاه سلامت وي ټول عمر د راباندې خواږه خوړلی دي که یو ورځ د راباندې تراخو خوړ نو څه چلو شو ولیا به زه غورځوم هغه زاړه احسانات به غورځوم نو الله ټول عمر به مونږه احسانات کړي دي ټول عمر کرم کړی دی ټول عمر رب را کړی دی که یو ورځ را باندې غم راغو نو زه په هغې صبر نه کوم که یو ورځ را باندې سخته راغه نو څه کې زه به رب پرېږدم رب نه به تختم نو الله چې کم مونږ باندې مهربانیان احسانات کړي دي مونږ هغه په دې ژوند کې نه شو هېرولی